دا حضرت ابو یزید بستامی رحمت الله علیه چې زمونږ د سلسله مبارکې لوی بزرګ دی او په اولینو د سلسله کې دی، تابعینو نه وروسته یو لوی نوم دی د حضرت ابو یزید بستامی رحمت الله علیه. عامی بستامی فرمایي چې ما د خپل والد صاحب نه واورېدل چې هغه ته ابو یزید بستامی وی راځه چل کر اس شخص کو، او په حدیث کې د هغې صفت راغلی دی ان عبادی الذین اذا رؤوا ذکر الله. بعضې بندگان د الله داسې دي چې بنده ورته وګوري نو الله ورته رایاد شي، چې کله ورته وکتې شي څوک ورته وګوري الله ورته رایاد شي، الله والا وي، الله والا. او بعضې خلک به په څه خبره باندې یا په څه خبره او کار باندې به ځان مشهور کړي، د هغې پته لګي بیا. لکه ما وختي تاسو ته غالبا نن درس کې ووی چې دا خو د الله رب العزت د طرف نه وي چې چاته الله تعالی د خلکو مینه ورکوي نو هغې ته یول خپله مینه ورکوي، هغه یقیني هم نه دی. خلکو کې شهرت خو به د هر چا وشي، د خلکو د شهرت نه خو زمونږ بزرګان ډېر زیات یارېدل. ولې د خلکو شهرت څه دی؟ خلکو کې شهرت صرف او صرف علماء ته وام، دا صرف مشار الیه بالبنا دی، بس صرف په ګوته ورته اشاره کوي، دی بس صرف در دې پورې مشهور. او دا خو مقصود نه دی که نه، دې نه خو بنده وایي چې دا بس سي. اوس بیا چې هغه څوک چې الله والا وي هغه هم مشهور وي، مشهور کېږي. لکه صحابه به چې چرته تابعین، اولیاء الله، اکابر د دیوبند، بزرگان، مشایخ، دومره د دنیا خلق به الله تعالی د هغوی په لاسو باندې مسلمانان کول، خو الله تعالی ورله په خلکو کې یو محبت او شهرت ورکړو که نه، داسې هدایت کړی خو هغه الله والا ومو. نو که د خلکو په منځ کې د هغوی شهرت و، خو هغه د هغې په بنا باندې و چې الله تعالی د هغوی محبت د خلکو په زړونو کې واچو، او صرف د خلکو شهرت او عند الله د هغه سړي قبولیت چې نه وي دا ډېره خطرناکه خبره. د دې وجې بنده به صرف او صرف دا وایي چې الله ته رانه رضا شي، چې الله رضا شي هر څه به برابر شي. او قبلې طرف ته یې توکاڼې وتوکلې، لکه داسې یو کار وشي نو بنده وایي یاره دی نه پوهېږي دا خو بس ویې کړو. خو چې دا څنګه هغه ولیده نو ابو یزید بستامي واپس شو، السلام یې ورته ومونه کړه، او ویې فرمایل چې د آداب نبوت نه او د آدابو د نبي علیه صلات وسلام نه کوتاهی وکړه، لهذا په آدابو د ولایت باندې زما د شک ده چې دی به په آدابو د ولایت باندې هم پوره نه وي. مرید خو به وي ناقص، پیر به دې ځان له کامل ګوري، شریعت مطابق اتباعي وي، متبع سنت وي. او هغه آداب الشیخ وګورئ نو هغې کې ټول شته. بعضې مشایخو لکه چشتیه حضراتو کې زمونږ حضرت تانوي رحمت الله علیه ول ډېر سخت شرایط ذکر کړي، علم او دا ټول څیزونه. خو بعضې وخت کې که علم هغه معیار کې نه وي، یا مدرس عالم نه وي، یا مروجه علوم نه وي ویلي، خو چې کم از کم ضروري علومو نه باخبره وي، د شریعت مطابق ژوند تېرولی شي، خپل 24 غنټې او د بل اصلاح د شریعت مطابق کولی شي. ولایت خو مقصود نه دی که نه، شریعت باندې پابندي لازم او ضروري ده. او د دپاره انتهایی احتیاط زمونږ اکابرو کړی دی. تاسو ته د امام بخاري رحمت الله علیه واقعه معلومه ده. امام بخاري رحمت الله علیه چې به حدیث راغوستل نو د هغې دپاره به ډېر احتیاط کولو، او چې بیا به یې لیکل نو غسل به یې وکړو، بیا به یې 2 رکعته مونځ وکړلو. یو استاد دی، هغه سره یو حدیث دی، وی روایت دی، ورسره هغه له ورشه. او امام بخاري رحمت الله علیه ډېر په شوق ذوق سره روان شي. یو روایت چې درته میلاوېده په هغه وخت سره اوس خو کتابونو کې موجود دی، نو د هغې قیمت به نه میلاوېده،
دغه قیمت نو دوره بیشبها او قیمتي روایت وو. امام بخاری رحمت الله علیه چې لاړو نو هغه روایت چې کوم روایتو او به صحیح او چې وی کتل امام بخاری رحمت الله علیه تچاوي دغه صاحب د سره دا وی چې اس په आवाज ورکړي دا اس پر اټینګي نو دا سړی دستاغه مطلوب او مقصود محدث نو هغه په خوام قاعده دا او اوسم دا سې کوي خلک چې دې سارو ته خاص کر اس پوتا یا دا سې بل ساروي چې ول نیول نه ورکړي نو خلک ورته دا جولای اونیسي نو باغې باندې هغه ساروي راشي ګنې چې تعالی صدر کوم عام طور سره وي خلک کوئی مړه ساروي سره صدوقه خدا نه ده خو بس په دې راټینګو نو دا عامه څه ګناه نه ده خو د احتیاط نه چې دی نو دا بعید خبره ده. نو امام بخاري چې ورته وکتل رحمت الله علیه نو هغې سړي دکه شان خپل څادر یا جولی هغه اس پې ته نیولي او هغه اس پې پرې راټینګول او دې کې هغه اس په چې راله نو دوله هغه پیزوان ته یا هغه پړي ته لاس واچو هغه اسې او امام بخاري رحمت الله علیه واپس شو چا ورته وویل ولې دې صاحب نه خو تا روایت اغوستو وی ډېر لوی سفر مې کړو خو د دې یو عمل ماله خوند را نه کړو اگر چې دا عیب نه دی خو حسنات الابرار سیئات المقربین د لویو خلکو سره وړې خبرې واړې څوک ګرفت نه کوي خو شیخ ته عالم ته هغې ته خامخا بعضې خلک ګوري چې واره که دی څه کوي نو ویده دې اس ته یا دې اسپې ته ویده په خپله کې یو دوکه ورکړه ځکه چې په جولای کې سنو او هغه ورته ونیسله او ما وله جولای کې وکتل نه پکې چڼه وه نه پکې دانه وه نو ده چې اسب یا اسپې ته داسې یو قسمه بهانه جوړه کړه وغې راټینګه کړه نو زه دا نه وم خو کیدی شي چې څنګه ده په دې اسب راټینګولو کې لحاظ د دې ونه ساتلو چې ده سره داسې نو پکار نو کیدی شي چې د نبي علیه السلام احادیثو کې هم د احتیاط نه کړي او ما ته دکه شان یو روایت بیان کړي نو زما کتاب هغه صحیح الحمدلله د احادیثو مجموعه ده نو زه نه غواړم چې په هغې کې د یو مشکوک سړي او مشکوک روایت راشي د هغې وجه ده چې څومره الله تعالی قبولیت امام بخاري شریف ته ورکړی دی او دا یو عجیبه خبره ده یاد ساتئ چې الله تعالی څومره محدثین هغه د امت د پاره منتخب کړي دي او صحایح سته دي نو علاوه د سونه په اصح کتبو کې او صحایح ستو کې هغه ټول عجم دي بس امام بخاري ته دا حیثیت حاصل دی چې هغه عجمي دی او الله تعالی ورته څومره لوی قبولیت ورکړ یو ځای والی راځي مطابقت مونږ هم په عجمو کې د خراسان سره تعلق ساتو او دا علاقې هم د خراسان سره دي بلکې بعضې الفاظ د امام بخاري په بخاري شریف کې داسې دي چې فارسي ته اوسه کې ورسره د زړې پښتو طرف ته ډېره مایله ده امام بخاري ژبه هم داسې وه چې فارسي وه خپله د بخارا خپله ژبه هم ما تپوس کړی دی هغه یو ناشنا بخاري فارسي ده هغه ځان له ویلی شي د دې خانقاه دا نوم چې دی دا ما بانو کې علماو کې تپوس وکړو نو هغې مې څه په ما ته کوروړه پارسای باندې اول په دې پوه کړل ما خانقاه د دې څه خپله معنا ده بیا هغې ما ته پوره څه نه شو ویلی خو چې ما ورته قاه وې نو هغه یو بل ته وکتل ما ته یې وی چې او دا مونږ د فقیرانو درویشانو ته وو خو دا زمونږ مروجه ژبه کې نه ده دا زړه ژبه ده نو زه پوه شوم چې خانقاه د تابعینو د وختونه یو را روان شی دی په عجمو کې دې له دا نوم کېښودی شو خانقاه نو دوره احتیاط به کولو چې هغه توکاڼې قبلې طرف ته ولوکلې نو دا هغه سلام یې هم ونه کوي چې نه دی به احتیاط ونه کړي امین به نه او په زهد کې څومره مشهورو نو زهد یا تقوا معنا مونږ ټول سرسری کوو زاهد چاته وو او زهد څه ته وو زاهد بس مزګزاره ته مونږ زاهد وو بالپرز ډوډۍ لږه کمه وخوري مونږ وو زاهد دی چاله زمونږ په مخ کې پیسې ورکړي مونږ وو زاهد دی ٹھیک ده دا هم ښې علامې دي خو د تقوا علامې چې بړې والي یا پټکې په سر وي یا یې جوبا چولي یا یې چغا چولي یا یې سپینې جامې وي یا ډېره تواضع وي دا د تقوا سره مکمل تعلق نه ساتي تقوا خو د زړه او قلب شی دی دی چې په هر څه کې د الله رب العزت لحاظ ساتي دغه سړی متقي دی وایي چې الله به زمانه
په دې رضا یې او که نه تقوا دې ته وایي او زهد څه ته وایي نو حدیث کې هم د هغې شته د هغې تعریف شته نبی علیه الصلاة والسلام تاسو چې کله ووینئ یو سړي لره چې الله تعالی ورته زهد فی الدنیا ورکړی دی زهد فی الدنیا څه ته ویلی شي هغه الله تعالی تارک الدنیا ګرځولی دی د دنیا حرص او محبت په زړه کې نشته او الله تعالی ورته داسې گفتار ورکړی دی او داسې د خبرو ملکه ورته ورکړې ده چې هغې سره الله تعالی د هغه په نصیحت باندې خلک د دنیا نه اړوي نو فاقتربوا منه تاسو هغه سره نږدې شئ ځکه دته د الله د طرف نه تلقین کیږي او تاسو وګورئ کم زمونږ بزرګان او اکابر چې دي نو هغوی لفاظي وي کله کله به الفاظ یو قسمه وي بار بار به هغه وي ټول عمر به هغه وي زه خو د هغې مثال په دې وخت سره مولانا نظر الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه شکر دی الله تعالی دې لري اوس د بزرګانو سره چې بنده دامت برکاتهم نه په دې باندې د مرید مخ ته ګوري چې دی به وایي چې دی خو یو کال مخکې ویلو که الله وی په ورځ کې یو شل ځله خو ووایه ته خبره وکړه هر وخت یې هغه خبره کو زه به خامخا تقریر علماو خدمت کې عرض کوم که ځان له مو تقریر وکړه او ښه مو یاد کو د هغې نه به بیکاره تقریر تاسو وړو په هغه ورځ باندې بلونه کوي زمونږ مشر مفتي صاحب ته چاوی وی چې یاره دا تقریر خو ډېر دغه شی دی بس چاله الله تعالی ملکه ورکړي مفتي صاحب ورته وی اهتمام وکړه هغه به درنه خرابېږي وي ښه ده چې ریجې په ښه اهتمام ولو کې د هغې نه ریجې خرابې شي او مولا چې د تقریر دپاره ځان تیار کړي د ده نه تقریر ګډوډ شي هلکان ما سره دی کې را سره پکې هم څو ځله تلي عین په موقع باندې بخاري شریف کې دي دی خبر یا ترې هیر وي یا ډایره کې وروسته وګوري نو زه بیا وګورم چې اوس وایم زه الله زما زړه ته څه راولي او کیدای شي چې دا ما ته پته نه لګي که نه په دې کې خیر وي که زه علمي نکات بیانوم نو هغه به زه خپل ځان لپاره بیانوم چې دی دوره لرې راوستی ما هغه باجوړ مامندو ته مې بوځي نو چې زه عام تقریر وکړم نو عام چې و دی به وایي چې تا خو وړو څه تقریر نه وکړه نو چې الله تعالی مې اړو خبر نه کړي که نه نو زه وایم راشه د امیانو ته وکړه که نه د امیانو ته یو دوه خبرې وکړه نو امیان دومره خوشحاله چې وایي نن په سبق پوه شوي له دی ورته دوره اسانې وکړم خو ګوره دې وجې نه چې ګنې د هغې دپاره کوم معلوم دکه اسانې راځي ګرانې راله نه راځي دا اصطلاحات به څوک استعمالو زه مولانو ته ځان نه ښیم چې په کې نه واورو که چې دی څه ووایي موږ به بیا د هغې نه وروسته په دې باندې خبره وکړو دی ړومبی کښېنو دی بیا هېڅ نه وایي نو تاسو وګورئ زموږ بزرګانو ته انتهایي ساده ساده خبرې اوهو خو د خلکو زندګۍ الله تعالی په هغې باندې بدلې کړې دی ما ته یو لوی شیخ طریقت او لوی شیخ الحدیث او لوی مقرر هغه دا خبره کړې وه ویې جړل دکه ځای کې ناست ورځ باندې څوک وو راته ښکاري څه چوټیانې وې او موږ دوه څلور کسان دا هلکان کوو ناست وو هغه ما ته وی ما 80 کاله تقریرونه وکړل زه په دې نتیجه باندې راورسېدم چې کینې یو ځای کې او الله الله وایي او ماحول د ذکر جوړ کې د هغې چې سوره پایدره زما زه خو هم یا الله دا خلک راغلی دی راوستی تا دی تا راوستی دی نو اوس وله زړونه هم ته بدل کړي زړونه وله هم ته بدل کړي سره زمونږ ګورې ښه دا اوس چې دا تراو کې ستاسو به هم ډېرو ملګرو خیال و زما یوازې به نو دا وتر چې کېدل نو زما تراو ته یوازې خیال نه و په قل اعوذ برب الناس باندې مې زړه وجړه کېده خو بیا چې ورپسې ما وتر خو پاتې دي ما یو کال مونږ دا بیا نشو کولی ژوند دی الله ټولو له ورکړي یو کال دا مونږ دا کیفیت سره په جماعت سره دا مونږ نشو کولی ستاسو وی زمونږ ستاسو هېڅ ته خیال نه شیخ صاحب رحمت الله علیه به په دې شپه باندې مونږ ته دا وی څه لوی نعمتو خو الله تر ډېر لږ وخته پورې مقرر کړی دی هغه به وی د جمع جماعت سره سنت او واجب اوس هغه مونږ نشو کولی هغه اوس مونږ نشو کولی وی د دې نه اوس مونږ یو کال چې دی نو هغه یو قسم محرومه یو اگر چې دا د الله حکم دی
چې په دې میاشت کې راکړې دا لږه ده خو هغوی به دې پسې هم خفه وي بیا به یې نشو کولی. نو ما اوس سوچ کو چې دا د وتر اخري تکبیر د دعای قنوت کېده تاسو چې هغه ورته د غوږو شی وایئ یو مولوي صاحب پته دا نشو کولی. نو بیا مې ووی 3 ځله مې ووی الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بیا مې ووی الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. دا مې ووی. بیا مې هغه ووی چې تاسو د ما چې د لږو خبرو اراده نو بیا دغه خطبه وم څنګه ده اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره. سيسيونوي خروان یې ما ته پته نه ما ته ستاسو خبر راځي تاسو چې موبایلو کې ورپسې سوای د هغې راته هم پته لګېدلې ده. مفتي صاحب هم چېرته د ما دا بیان وګوري د ما ورسره ګپ شته تاسو ورته دا هم وایي چې ورکم مفتي صاحب ګړز ولا ورکم خو ور یې نه که نن ولا ګړز ور نه که خدای خبر چې ولې ولا ور نه که پته نه لګي. مفتي صاحب مفتي عبدالشکور صاحب دی الله غریق الرحمت کړي د هغه ډېر لوی ارمان دا و چې په دې ملک کې د اختر یو شي. موږ مفتي صاحب ستا خو وفات او شهادت راغی خو که څوک ژوندي هم دی نو د دې ملک حالات بدلیږي را بدلیږي که موږ چا دې اتفاق ته پرېښودو قسم دی نور د هېڅ ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته. موږ لا تر اوسه پورې روژه او اختر یو نه شو موږ ډېر افسوس کوو ډېر غمجن یو. دا عمر له خو به د حکومت نه وي نور به راشي هغوی به بیا نور څه وایي. پنجاب یې پنجاب کړی دی دا یې د پښتنو علاقه ګرځولې دا سند یې سندیانو له ورکړو بلوچ بلوچیان له ورکړو دا څه مصیبت دی. مونږ کې څومره خوند به کوي چې په یو اواز باندې روژه او په یو اواز باندې اختر وي په اتفاق. زموږ شیخ صاحب به وي چې اتفاق پرې راشي دغه اختر به صحیح وي چې اتفاق پرې راشي دا اختر به صحیح. او ګوره د هغې ته سوچ کوم دا اختر به ځکه صحیح وي که نه لګي چې صحیح به د چا وي زما په خیال د یو چا صحیح نه شه دا څه دي ډېر غم. اوس دا چا ملګري لیکلي دي اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ سارے دنیا میں عید ہوتا ہے اور پاکستان میں نہیں ذرا رہنمائی فرمائیے. نه داسې خو نه ده خیر د انډیا نه هم موږ نه یو خبر چې دا هغه د مسلمانانو کړی دی او که نه او سعودي والا وکړو نو هغوی هم څه ناوخته ویې که نه سعودي والا وی وکړو. دغه سوال دی پاکستان کې چې نشته نو دی به نه لیدلي خو یو خبره واورئ ښه تاسو په هره خبره موږ تاسو نه پوهېږو نو دا علماو کار دی. دې کې اعتبار چې دی نو مطالعو له دی د هر چا خپل خپل د ځمکې حصه هم ده او دقه شانې د اسمان حصه هم ده. موږ ته چې کوم اسمان پاکستان کې ښکاري په هغې کې میاشت نه ده لیدلې شوې ښه او پاتې وایي د څو ګنټو وه د اوو مایدوره یې راته ووایي چې پیدا ده نو موږ به یې درله بیا را پیدا کوو خو بس ونه شوه دا وریځ ډېره زیاته وه یعنې دا خو د اوو ګنټو ده که نه نو ډاکټران د مور په ګېډه ماشوم معلومولی شي زموږ د ملک والا چې دی نو دی په وریځو کې په پټ اسمان کې میاشت بالکل صحیح به ډېر ښکلی اتفاقي او ګوره د وخته به ورشئ انشاءالله که نه 10 بجې خو تاسو نو سبانۍ روژه ګورئ ښه په مینه ونیسئ ښه ښکلې روژه انشاءالله دا به الله را باندې پوره کوي الله دې را باندې پوره کړي. که د یو کم دېر شوي موږ پرې الله شکر ادا کوو چې الله یو د تاسو ټولو له د صحیح عبادت توفیق او طاقت راکړي. بس دغه خبرو باندې اکتفا کوم وخت ډېر تېر شوی دی او ډېرې خبرې داسې نه ده چې ګنې بس هم به دغه باندې دغه دی چې یاره دا خو کمې وشوې یا به نورې به کېږي انشاءالله او ډېر ښکلی اعتکاف الحمدلله وشو بیا به پې هم سبا انشاءالله که مکمله وشو ماسپښین خبره وکړو. ملګري تاسو چې دی نو زمونږ د دې ملګرو نه خوشحاله یې خو ګوره دی ستاسو نه ډېر خوشحاله دي دا ډېر لوی کار نو ځوانانو مبارک مشه دا تاسو له الله تعالی په دې ځوانۍ کې د عبادت توفیق درکړو د دې فضایل که درته بیانوم نه ختمېدونکي دي. د عرش د سوري لاندې به هغه اوو کسانو کې یو هغه ځوان وي چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړې او دا 10 ورځې نه دي دا پوره دغه دی خو د دې نه وروستو مصمم ارادې وکړئ چې انشاءالله همدغه به ژوند تېروو. تاسو به وګورئ یو لوی انقلاب به راشي سړی پاکستان کې چې په دې 4,000 څه کم 4,000 معتکفینو کې ټول بوډاګان هم دي ورسره الله دې ټول خوشحاله کړي. خو تاسو ما ته ووایئ چې په دې 10 ورځو کې الله تعالی په دې 3,500 4,000 څه کم ما ته پته نشته دوره خلکو کې ته څومره فایده راورسېده دوره ځوانانو د شر نه تاسو محفوظ شئ. موږ دی ته
او دا ورته زه یقیني وم چې د دومره ځوانانو د شر نه دی محفوظ شو. ولې شر خو هر چا کې شته، خو ګورې موږ ګارنټي د دې افسرانو نشو اخیستی چې په دفترو کې وي او نه زموږ سره یې لګي یا هغه وزیران چې هغه یې موږ پورې خاندي یا خبر هم نه چې دا اعتکاف څه ته وایي او یا په دې پته هم نه پوهېږي چې دا دی څه له راجمع کېږي. نو هغه ته ووایو چې یاره الله مو سره زموږ اصلاح وکړه، خو ګورې اصلاح ډېره ضروري ده. د دې ځوانانو نه زما دا امید دی ګورې د الله د 10 ورځو وګرځېدی طالبان دلته نه فارغ شي، هغه د 8 کالو فاضلان وي. تاسو